اجتمع سبارة صفحة نمبر 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت آیات نمبر 60 دویم رکوع 20 سپاره. کتا سول آیات شي په دې ما قبل آیاتونو کې الله رب العزت د هجرت حکم کړی وو چې په کوم ځمکه کې یو مسلمان په کلو زړه سره او دغه شانتي په پورا هغه سره د الله تعالی عبادت نشي کولی. والله وتعالى فرمایل چې تاسو چې کوم دی هجرت وکي ان ارضي واسعه زما خوري فراخ ازمکه دا چې هجرت وکي. نو بیا پدې کې چې کوم دی د مسلمان پسړه کې چې کوم دی یو ير بوا چې به کې چرته ما هجرت وکړو نو الته چې کوم دی زما روزگار بنوي زما د خوراک سکاک بسی حساب کیږي. نو الله رب العزت دغه مسلمان د شبهه د رد لپاره د آیت نازل کړی دی. الله فرمایي چې یو زناور ته چې کوم دی ز رزق ورکوما چې هغه نه هجرت کوي نه چې کوم دی داغه سم مقصد شته صرف چې کوم دی بس مونږ هغه ته اسبي سره رزق ورکو. چې کوم یو مسلمان بنده د الله لپاره هجرت وکي الله وجه داغه لپاره بخو مخامو نسور کوه رزق ورکو. دلته الله رب العزت دې ذکر کوي وكأي من دابة او سمر زند سردي لا تحمل جنوجتوي رزقها خبل روزي الله يرزقها الله رزق ورکوي هغویتا وإياكم او تاسو ته هم رزق درکوي وهو السميع العليم. او الله رب العزت ډیر زیات اوریدونکي او په ذات ته ولئن سألتهم پدې کې د الله تعالی په ذات باندې اعترافي دلیل دی. اعترافي دلیل دی ته ویل کیږي چې یو سړی په خپل اقرار کوي چې الله شته او داغي باوجود چې کوم دی دغه بنده د الله تعالی چې کوم دی نه مني نو دا کافر چې څومره دي کافران دی الله تعالی چې کوم دی مني دین چې تاسو تاسو کې زمکه چا پیدا کړي اسمان چا پیدا کړي نور چا پیدا کړي کافر اعتراف کوي چې دا الله تعالی پیدا کړی دي. او مسله په دې کې دوی مدد چې دی د الله تعالی د ذات سره چې کوم دی شرک کوي شرک دا سکی دی دا بوتان چې کوم دی دا د الله تعالی سره چې کوم دی مددگار دی. وی مونږه ډایرکټ چې کوم دی الله تعالی سره خبرې نشو کولی مونږه ډایرکټ چې کوم دی د الله تعالی سره چې کوم دی په الله تعالی دعا نشو قبولولې نو مونږه د بوتانو چې کوم دی عبادت کوو او دا بوتان چې کوم دی دا الله تعالی ته زمونږه راز او نیاز کوي. الله فرمای چې زما د ذات اقرارم کوي او زما سره چې کوم دی شریکم کوي نو دا کوم طریقې سره عبادت دی. په دې کې چې کوم دی د الله تعالی د ذات چې کوم دی اعترافي دلیل دی. ولئن سألتهم او کچرت تاسو ته تاسو کړی دي کافرانو نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړل اسمانونه او زمکا وسخر الشمس او پکاره کو لګول نور والقمر او سپمای لا یقولن الله خامق او ضرور دی بوای چې الله رب العزت دار څه پیدا کړی دي فانا يؤفكون بیا کوم خدای اړول روان دي. الله يبسط الرزق او الله رب العزت فراخه کوي رزق روزي لمن يشاء من عباده لخپل بندگانانو نه چاته چې وغواړي ويقدر او تنګوي له د چا د پر چوغواړي ان الله بكل شيء عليم. بشک الله رب العزت په هر شي باندې ډیر زیات پوهه دی. ولئن سألتهم او کچرت تاسو ته پوښتنه کې ته تاسو کړل دي کافرانو نه من نزل من السماء ماء چې چرخ کده کړی دی له اسمان نه او فاحيا به الارض بيژوند کړل په دې سره زمکا په دې اوبو سره من بعد موتها پس د دې مرګنا لا يقولن الله دوی ضرور وای بچ الله رب العزت
قل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الحمد لله طول پټول تعریفنا خاص د الله د پاره دي بل اکثرهم بلکې اکثر لدوینا لا يعقلون نپوهیږي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.